بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم انور خان دی او زه کوهاټ یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوژي کې شعبې صحافت او ابلاغ عامه څانګه زه تغې مشر یم. 13 فروری په غونډه دنیا کې رادیو یو روز مناویږي او د په غونډه دنیا کې دا مناویږي او ته دې مطلب دا غوي چې رادیو یو اهم ذریعہ ده د معلوماتو لپاره، د تعلیم لپاره، تربیت لپاره او تفریح لپاره دا ډیر غټ اهم کردار ادا کوي. وسوم په غونډه دنیا کې چې کوم غټ طاقتور ملکونه دي لکه چې څنګه امریکا شو، چین شو، انډیا شو، فرانس شو، د کرنګ نور ملکونو کې اوس هم ریډیو چې کوم دی تغذی مقامی خلک اوري او ډیر غټ تعداد باندې مطلب د مواصلات چې کوم دي د نشریات چې کوم دي اوري. پاکستان کې هم دغه حال دی چې مطلب ټي وي او د کرنګ نیو میډیا راتلو سره ته دي مطلب اوریدل لږ متاثر شوي دي، خو هغې نه باوجود هم ریډیو چې کوم دی ډېر غټ تعداد باندې خلک چې کوم دی هغه اوس هم اوري. موږ سره چې کوم کلو سایډ ته علاقې دي هلته اوس هم خلک ډېر زیات ریډیو اوري او د دې لپاره حکومت پاکستان ریډیو پاکستان په نامه باندې هغې خپل یو پروجیکټ سٹارټ کړی دی، یو سیسټم هغې ته ریډیو حوالې سره سٹارټ کړی دي او د هغې په پوره پاکستان کې مختلف ځایونو کې د هغې برانچونه دي. دا کرنګې موږ سره یو بل پروجیکټ هغې لانچ کړی دی چې هغې ته موږ سونو اف ام ریډیو وایو چې هغه د خپل علاقو دپاره، تعلیم دپاره، تربیت دپاره، تفریح دپاره او هغه د چې کم مقامي خلک دي هغې کې مطلب د هغې هغه ټیلنټ مطلب مخکې راوستلو دپاره ډېر اهم کردار ادا کوي. نو دا تاثر بالکل غلط دی چې مطلب ریډیو اثر چې کم دی هغه ختم شوی دی یا د هغې اوریدل ختم شوي دي. اوس هم خلکه دا ډېر غټ تعداد کې اوري. آمنه دی زه د کوهاټ یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوژي کې بی ایس جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن سټوډنټ یم. زه په پښتونخوا ریډیو کې ایز ا آر جې هم کار کوم. څنګه به چې ما ته اول داسې لګېدو چې ریډیو څوک دونه نه اوري، خو چې کله ما ایز ا آر جې ورک شروع کړو پښتونخوا ریډیو کې، نو ما ته پته ولګېده چې په ډېر زیات خلک ریډیو اوري. ون بای ون دومره کالز وي چې مطلب مونږ کوم ټاپک پریپیر کړی وي هغه مونږ فل ډیډیکیټ کوی هم نشو. دومره زیات کالز رسوي، دومره زیات لسنرز وي چې هغوی مونږ ته کالز کوي او مونږ د ریډیو ذریعې سره مونږ یو ښه خبرې هم نورو خلکو ته رسوو، خلکو تربیت هم پکې کېږي او ډېرې ښې مطلب چې نن سبا دور کې چې صحیح اصلي خبره کېږي هغه ریډیو باندې کېږي. څه ډېر زیات دروغ او دا شیزونه پکې نه وي، اوتھینټک خبره وي، اوتھینټک نیوز په ریډیو باندې ډیډیکیټ کوو مونږ. ما مراد خان دی، زه قبایلي ضلع اورکزو سره تعلق ساتم. لکه څنګه تاسو ته پته ده ریډیو چې کوم دی دا ډېر زبردست شی دی. لکه وګورئ په اورکزو کې اوس هم ځینو علاقو کې موبایل سیګنل چې کوم دی هغه نشته. د خلک چې کوم دی هغه بالکل چې کوم د ملک حالات وي دونه نه خبره وي، نو خلک چې کوم دی هغه ریډیو استفاده هغه نه خلي، ریډیو نه ځان خبروي د ملکي حالاتو حوالې سره. همداسې نور که څه حالات وي نو هغو ته ریډیو نه ډېره زیاته پیدا رسي. دې نه سوا ریډیو چې کومې فایدې دي هغه ډېرې بېشمېره دي. لکه وګورئ لکه فور ایگزامپل ته یو ځای کې کار کوي نو ریډیو چې تا لګولی وي ته هغه سره انټرټینمنټ هغونه هم اخیستی شي او دې نه سوا ته توجه چې کومه دی هغه هم دې سره ښه زبردست بدلیدی شي.